د دې معلومات چې بیا څومره دي که نه دا رؤیت هلال په عملي فلکیاتو کې نه راځي، دا په نظري فلکیاتو کې راځي. د دې معلومات چې بیا د څیزونو کو د دې د ارتفاع فرق د شمس سره فرق د افق سره دا به په دې موبایل کې بیا هغه څیزونه لږ پیدا وکړو. یو پروګرام دی په لیپټاپ کې هغه چې کومن سارے دغه کوم نو هغې کې به بیا سیټ کړو. ایمان بالغیب ایمان بالغیب دی بیا راوړي شي موبایل ورسره کوي. ښه جي بسم اللہ الرحمن الرحیم. چاند کے بارے میں ماہرین فلکیات کے پاس کچھ معلومات تو ایسی ہے جن کو قطعی کہا جا سکتا ہے اور کچھ معلومات ظنی ہے. سپوږمۍ مبارک کے بعض معلومات قطعی دی اور بعض ظنی دی. قطعی معلوماتو کې هغه دا چې طلوع د دې به په څه ټایم کېږي، غروب به د دې په څه ټایم کېږي، او دا به هغه په پلانکي ټایم به دا په کوم ځای باندې ده. د دې د معلومات چې دي دا یقیني دي. او ظني چې دي هغه ده چې دا به په کوم ټایم باندې قابل د رؤیت وي، په کوم ټایم کې به دا لیدل شي، کوم ټایم کې به دا نشي لیدل. نو که تا ته کوم سړی د رؤیت په باره کې څه معلومات درکړي که نه چې په دې ټایم به دا لیدل شي، نو ته پرې کلک دا یقین وکړه چې دا خبره ظني ده. دا خبره څه ده؟ ظني ده، دا یقیني نه ده، د رؤیت ده. پوه شوې بې؟ داسې د نور په باره کې دا معلومات یقیني دي چې غروب به په کوم ټایم وي، طلوع به په کوم ټایم وي. ټیک ده؟ خو دا خبره او په دې ټایم کې نور په کومه زاویه دی، د افق نه څومره بلند دی، یا زیر افق کومه زاویه باندې دی. نو دا چې ته په آلاتو معلومې نو دا یقیني معلومات دي. خو دا بیا ظني معلومات دي چې یاره دا شفق ابیض رڼا چې ده سهار ټایم کې دا به څه ټایم کې ماته په نظر راځي. ټیک ده؟ او نو ګوره د نور په 18 ډیګري کېدل یقیني دي، خو په 18 باندې تا ته بیا د رڼا په نظر راتلل دا خبره ظني ده. پوه شوې بې؟ نو د هغې کې د عدم رؤیت د رؤیت امکان به 100% وي او بیا به هم رکاوټونه راشي ته به یې وینې. لکه مثال کله کله په غرمه کې موږ نور نه وینو، دنیا وریځ نه وي، تکه توره وریځ یا باران وریږي نو نور څوک یې نیبایي کې بیا نو رکاوټونه په دې کې راتللی شي. نو رؤیت باندې څوک یقیني خبره کولی شي نه. چې کله د رؤیت دا خبره ظني ده نو د دغه ظنیت په بنیاد باندې بیا په دې کې مختلف معیارات خلقو د خپلو تجربو مطابق جوړ کړي. پوه شوې؟ په هغې کې تقریبا د 100 نه زیات معیارات ښکلی معیار دا پکې د یألف والا معیار چې دی، یو د بیرونی د البیرونی معیار چې دی نو دا بهترین معیار دی بل. ټیک ده؟ او البیرونی په دې کې بیا د اسمت او زاویه ارتفاع دې دوو خبرو لی به کې هغه ډېر دخل ورکړی، دې دوو خبرو باندې د هغه معیار بنا دی. پوه شوې بې؟ ښه بل دا به وروستو ځان نه وګورئ بیا ښه مطالعه به یې کوئ. ته چې د دې د سپوږمۍ په باره کې د آینده دپاره پیشنګویي ورکې دا به په څه بنیاد ورکې؟ نن مثال په طور 14-15 تاریخ دی، اوس 13 تاریخ شروع شو د ماښام دی، د راروانې میاشتې ته وایې چې د راروان رمضان به وي که نه، د رمضان المبارک میاشت په دې تاریخ باندې د لیدلو امکان شته، راته نن هم ورکولی شي. پوه شوې بې؟ خو ته به چې دا پیشګویي ته مخکې ورکې او نو په دې کې به ته د کومو خبرو خیال ساتي او کوم معلومات به ستا سره وي نو ته به الو بیا پیشګویي ورکولی شي. نو یو خو دا چې تا ته به دا معیارات مخې ته پراته وي
ټیک ده او دویم دا چې تا ته بس معلومات به در سره وي د سپوږمۍ په حواله نو چې د سپوږمۍ په حواله مخصوص معلومات وي او بیا په هغې هغه معیارات راواخلې او په دې معلوماتو یې جاري کړې پیشګویي به ورکړې تا ته به پته ولګي چې یاره یا قابله د رؤیت ده او یا قابله د رؤیت نه ده خو که تا د معلومات هم نه وي ته د معیاراتو هم نه خبر نو بیا ته په دې کې جبه کولاولی شي نو اول به راته بعضې ټوس معلومات دي دا به حاصلې او بیا به معیارات د معیاراتو په سترګه دې معلوماتو ته ګورې بیا به پیشګویي ورکې ټیک ده دویمه خبره چې تا له ګواه راشي چې وروره ما لیدلې د قسم قرآن طلاق وغیره سره مختلف چې څومره د تاکید هغه ذرایع دي نو هغه اختیاري او تا ته ګواهي درکوي نو ته به د هغه ګواهي قبلې که رد کې اول د هغه به شرعي تزکیه وکړي هغه به شرعي څه وکړي تزکیه وکړي د شرعي تزکیې نه بعد به د دې معلوماتو په بنیاد د معلوماتو په دې سترګه به هم دې سړي ته وګوري پوه شوې چې د ده دا خبر چې دی یا د دا ګواهي چې ده دا د ظاهر نه خلاف خو نه ده پوه شوې نو چې دا معلومات در سره وو نو بیا به ته د هغه د هغې ګواهي جانچ پړتال کولی شي نو که پوه شوې چې د ده دا ګواهي د ظاهر نه خلاف هم نه ده او شرعي طور باندې سړی ښه صفا دی نو بیا به وله ګواهي قبول کړي او که چېرته پوه شوې چې نه د ظاهر نه خلاف ده نو ته جج قاضي ستا سره اختیار شته چې ردي کړي قاضي خو رد کولی هم شي که نه او سره اوس هم د قبولیت اختیار دی چې رد اختیار ورسره هم شته نو بیا د دې معلوماتو په بنیاد باندې هغه جانچ پړتال وکړه بیا یې هغه رد که ورله ګواهي وروره سره ګواهي ټیک ده ته ستا بزرګۍ کې شک نشته خدای دې ښه غټ ډوز ورکړه خو لیکن خبره دې د بدیهیاتو نه د ظاهر نه خلاف ده نو بیا وله رد کړه هغه معلومات کم دي په هغې معلوماتو کې یو څیز چې دی هغه لیک ټایم دی څه ورته وایي لیک ټایم لیک ٹائم یعنی چاند اور سورج کے غروب ہونے کا درمیانی وقفہ کتنا ہے چنور غروب وکو د غروب شمس نه بعد اوس په سپوږمۍ غروب کیږي نه نو په منځ کې دا وقفه څومره ده نو دا دې ته پته وي پوه شوې دا ته پته وي چې د سپوږمۍ د نور په منځ کې د غروب وقفه چې د لیک ټایم هغه 20 منټ دی او یو سړی تا یعنی 20 منٹ بعد 20 د غروب افتاب نه 20 منٹ بعد به زموږ د سپوږمۍ د افق سره کراس وي افق په ټچ کوي اوس تاله یو سړی راغی او تا ته وایي چې وروره ما سپوږمۍ لیدلې ښه لیدلې ده په کوم ځای دې لیدلې وه په دې پلان کې ځای باندې په څه ټایم دې لیدلې وه په دې ټایم هغه داسې ټایم وښي چې هلته غروب هغې کړی او دې د افق نه 10 ډیګرۍ به راته وښیي پوه شوې که نه او په دغه ټایم چې درته وایي په هغه ټایم چې ته سپوږمۍ حالت معلوم کړي نه د افق نه 20-25 ډیګرۍ اخواتلي پوه شوې نو که ته یې بس بیا را ریوس کړي چې یاره په دغه ټایم باندې په دغه ځای ممکنه ده که نه هم ممکنه نه ده ٹھیک شو لکه مثال په 50 منټ کې هغه 13 درجې وي او که په 50 منټ کې هغه 30 درجې وي نو دی چې کوم ځای ښي هغې ته نه رارسي نو پته وایي چې د دې معلوماتو خلاف خبره کوي که نه نو یو به درته دا پته چې لیک ټایم ٹھیک ہے لیک ٹائم یعنی سورج اور چاند کے غروب ہونے کا درمیانی وقفہ کتنا ہے بلد الانگیشن کسی سیارے کا سورج کے مرکز سے زاویئی فاصلہ بہت از شمس یعنی تو بل تباین ورته وي یا الانگیشن بھی کہلان په عربی کې د استطاله وي ٹھیک شو لا دس ٹھیک ده د دې مطلب دی دا نور دی ٹھیک ده افق نه دی کوز شو د سپوږمۍ ده دا د سپوږمۍ مرکز دی دا نور نه د دې او ته په دې ځای ولاړ یې ټیک ده اوس دې ځای
دا زاویه د سوره ده دې ته elongation وایي پوهېږي پرې چې د نور د مرکز او د سپوږمۍ د مرکز منځ کې زاویه سوره جوړېږي وشوله دقه بل الٹیچیوڈ یعنی چاند کا افق سے ارتفاع عند غروب الشمس کیا ہے چې کله دا نور په کم ټیم کې غروب کاو نو دا سپوږمۍ د افق نه سوره براوه دی خو لاندې لاړ شو که نه خو د افق نه د دغه سوره زاویه جوړېږي لکه دا زاویه ده څومره ده پوه شوې پرې دا به راته معلوم وي بل هغه ریل عظیمت یا ریلیټیو عظیمت ٹھیک شو بیا دا ریلیټیو نه REL ریل صرف راغسته ریلیټیو عظیمت ریلیٹیو عظیمت مانا دا کہ چاند اور سورج کی اسم میں فرق کتنا ہے اگر میں وقتی نو مویلیو راگتو دا مان لینا تو دا زمون عین شمال او دا جنوب دا مغرب او دا مشرق نو دا عظیمت اسیم چې دا شمال نه شروع وي کنه دا شمال شو د شمال نه شروع وي کنه نو دی خو ګوره د دې دا دغه ریلیټیو عظیمت مطلب دا دی چې دا نور د شمال نه په سوره ډیګرۍ باندې دا مثال په تور زموږ دایره الافق دی پوه شوې نو دی نور استاذ په کوم ځای کې غروب وکړو دا رده د غروب ځای دی پوه شوې نو په دې ټایم کې دا سپوږمۍ چې وه دا په کم اسمت وه مثلا دا په دې ځای باندې وه پوه شوې نو د دې نور او د دې سپوږمۍ په منځ کې دا اسمت کې فرق څومره دی لکه دا البیروني ما تا ته وایي چې صفر یي لکه د دې د پاسې نو بیا یو معیار وي که 5 بیا بل وي که 10 بیا بل وي 15 بیا بل وي که نه فرق د دې اسمتو په منځ کې دا به راته معلوم وي په دې باندې پوه شوې بل سیز په سیزن دی بل پیز آف مون چاند کا کتنا روشن حصہ ہماری جانب ہے دا په اندازه یې معلومولی شي او چې هغې آلاتو نه یې معلومولی شي دا معلومې هوی په آلاتو چې 100% په دې کې رڼا راغلې ده نو چې ته په کومه آله معلومې نو هر یوه آله هغه پرسنټیج هم سړي د ښي چېره دې په دې جرم قمر چې دی که نه په دې کې 100% هغه رڼایي راغلې ده نو که تا ته پته ولګېده چې 1% پکې رڼایي راغلی او ته ته د 1% نقشه په ذهن کې وي چې د 1% والا سپوږمۍ دسي او تا ته چې کوم سړی ګواهي درکوي هره د دومره ډبله سپوږمۍ ښایي چې 3-4% دي 5-6% دي پوه شوې پې نو هغه یقیني تا ته معلومه ده چې دا 1% یا 2% او هغه چې ښایي نو 5-6% والا راته ښایي ٹھیک شو نو دا به راته معلومي بل ایج آف مون د سپوږمۍ عمر څومره شوی یعنی د حالت محاق چې و که نه د حالت محاق نه په دې خوا باندې اوس څومره وخت شوی 100 ګنټې شوي نو معیارات هم ستا سره شته تا ته به پته لګي چې یاره پلان کې معیار وایي چې 20 ګنټې پکار دي پلان کې معیار وایي چې 19 پکار دي پلان کې وایي چې 24 پکار دي پلان کې وایي چې 22 پکار دي پلان کې وایي 23 پکار دي او دې یار چې د سپوږمۍ ولیدلو 8 ګنټې شوي یا 10 ګنټې شوي دې په یو معیار هم برابر نه دی او سپوږمۍ په دغه ټایم کې چې په خپله وله ما ټایم معلوم کړو نو هم د هغې هغه مثال هغه یو شانتې عمر او دی راته ښیي بل شانتې پوه شوې یا مثال هغه ګواه جټي هغه تا ته عمر نه شي ښودی عمر هغه ته پته نه لګي خو هغه چې په کوم ځای وي نو په دغې ځای چې سپوږمۍ وی نو دا به بیا د 2500 ګنټو وه یا به دا د 30 ګنټو وه ټیک ده حالان کې 10 تا سره نن د غروب آفتاب په ټایم کې د 10 ګنټو نو دی چې په کوم ځای ښیي دغه ځای باندې خو د 20 ګنټو هغه
یا به دې ځای خو د 25 او 30 ګنټو هغوی نو د ایج اف مون یعنی عمر د سپوږمۍ دا به هم تاته صحیح معلومي او بل وید اف مون چاند کی چوړای د سپوږمۍ هغه یو دا چې رڼایي به درته معلومي چې 2% به پکې رڼایي راغلي او بل دا چې مثلا 2% په دې کې رڼایي نو دې د سپوږمۍ سوره حصه راګیره کړي هغه پلنوالی سوره راغلی پوه شوې نو چې دا څیزونه دا اوه خبرې دا تا ته معلومي او د دې نه بعد د معیاراتو علم درته وي نو اوس ته د ګواه تزکیه کولی شي فني طور او یا تو پیشګویي کولی شي د سپوږمۍ په باره کې امکان حد پورې ښه لازمي یا ضروري پیشګویي څوک نشي کولی آینده مستقبل خو خدای ته علم دی خو د امکان تر حده پورې کولی شي یاره په پلان کې ورځ باندې ممکن ده چې سپوږمۍ به نظر راشي لکه اوس دا را روان میاشت چې ده که نه د روژې نو په دې کې به په 29 شعبان باندې د سپوږمۍ عمر چې دی دا 19 ګنټې او 55 منټ دی 19 ګنټې او 55 منټ دی او د 20 ګنټو سپوږمۍ ښکاري دا به هم ښکاري ممکنه ده ځکه چې بیا هغه زاویه ارتفاع چې ده نو هغه پوره ده چې زاویه ارتفاع یي که نه زاویه ارتفاع د افق نه چې هغه برابر وه نو بیا د 19 پورې د 18 پورې امکان وي دا را روان د 29 شعبان باندې به د سپوږمۍ عمر 19 ګنټې او 55 منټ وي او انشاءالله چې ښکاره کېږي پوه شوې ځکه ارتفاع کافي د دوره ده چې د لیدلو قابله ده البیروني چې کوم قاعده ښوولې ده که نه په هغې باندې برابر ده 19 ګنټې 55 منټ دې له راځو ښه انشاءالله وختي نوم لږ ویلي خو سره به هېر شوي بیا به ولم راځو انشاءالله हाँ दर्जे बाला मुख्तलिफ अशिया की मकदार को मद्देनज़र रखते हुए चाँद के नज़र आने या ना आने की पेशगोई की जाती है जिसकी मुख्तलिफ माहिरीन ने मुख्तलिफ मयारात बनाए हैं तकरीबन 20 के करीब मयारात मौलाना सुल्तान आलम साहब ने तस्हील रोयत हिलाल में तहरीर की किताब जमा सरकत है तो बेगो रसो शलवाड़ लगा पकिश्ते मयारात इनसे की जाने वाली पेशगोई अगरचे 100% यकीनी नहीं होती लेकिन कम अज़ कम 90 से 95% दुरुस्त होती है जो पर टोल मयारात बराबर होगा ना नू 90 ने 95% पूरे दसिस पगमे भी लीधली शवी दा पोषे भी कल कल पकी नहीं लीधली शवी लगे या नूर रुकावटों मखी तराशी का ना लेकिन जो नूर रुकावटों नहीं फेजा पा गई जो टोल मयारात पे सायनू की आओ दादा लीधलो काबिल तो ना भी लीधलो भी इतनी बात तकरीबन यकीनी है कि अगर तमाम माहिरीन चाँद नज़र न आने की मुत्तफ़िक़ा पेशगोई कर दे तो वो इस दिन नज़र नहीं आ सकता दम वो यकीनी न दा वो यकीन ते करीब ना यकीन ते नज़दीक दा जो टोल मयारात ता तो वही यार नंद स्पोंगमई दली दलो काबिला न दा नबिया उम्मन अगस स्पोंगमई चलता मन नज़र रागले न दा पोषे भी अलबत्ता अगर नज़र आने की पेशगोई है तो कभी मतलब के साफ न होने की वजह से पेशगोई सही साबित नहीं होती कल कल दिशी उशी जिता तो टूल हुई और राजी हो पर नज़र वो बेमरा नशी के रिशी मौसम खराबी तो वही चिप नज़र बराजी दा लाजिमी न चिप नज़र राशि वो जो चिप नज़र न राजी न करे दा बिया तजुर्बा पर दे बाने शाहिद दा चिदा बिया पर नज़र नहीं गिरागली टोल मयारातों पासी जीरा दा दलीलो काबिल न वो जो टोल हुई आओ राजी पर नज़र बियम के दिशी जी पर नज़र रानशी द वजी द वरियाज ना या बल से रुकावट ना हाँ हाँ बल इसका बार बार मुशाहदा और तजुर्बा किया जाए अलबत्ता कभी कभी नज़र ना आने के मुत्तफ़िक़ा पेशगोई के बावजूद भी लोग चाँद देखने का दावा करते हैं जो अक्सर और बेशतर
गलत फहमी या गलत बयानी पर मबनी होता है। इसी बात को जनाब खालिद एजाज मुफ्ती साहब ने प्रोफेसर मोहम्मद हमजा नईम की तरफ मंसूब करके कुछ यूँ बयान किया है। फलकियात को उलमाए किराम ने ज़ुन्नी इल्म कहा है बजा, सही खबर है ज़ुन्नी इल्म, मगर इस ज़ुन्नी इल्म में 2 और 2 सिर्फ 4 और हतमी 4 ही होते हैं, न पौने 4 न सवा 4। यानी जब आदाद शुमार ये कह दे कि आज रोयत हिलाल का इम्कान है तो ज़रूरी नहीं कि रोयत हो जाए, यानी इम्कान ही तो है, पूछे भी। और इसके के लिए कई दीगर कवायब सामने आ सकते हैं, मगर जब फलकी आदाद शुमार का नतीजा रोयत नामुमकिन हो तो ये नामुमकिन हतमी होता है। ठीक, दी कि दा हतमी जो दा करीब आवे हतमी था, क्योंकि हतमी सो खबर नहीं कवले बदेगी, पूछे भी खुद ना बार बार तजर्बा पे शाहिद अदा दा हतमी हुई, यानी बिया दलील काबिल नहीं। कोई मन चला गवाही लाए तो अब बेधड़क इसे धोखे का शिकार या धोखे का शिकार करने वाला कहकर इसकी गवाही को पर के वो शहादत काजी पर के माना ना पड़ताल होगा वही गोरा टूल मयारा तो चिक्का टूल मालूमात ना साढ़े 13 बासा आखिर के बरत दूध का दूध और पानी का पानी पता बरत वो लगी चे यार दो कशे या दो का कही पोषे भी। अगर हम किसी तरह शहादत काज़िबों को रोकने में कामयाब हो जाए तो कभी भी इख्तिलाफ और झगड़े नहीं होगा। कमुंग दरोग लार मुंग बंद अकल चरी बुम भी झगड़ जुड़ीगी ना इख्तिलाफात बचेगी। यो आसमान दा यो स्मक दा यो स्पगमय दा यो शांति इंसानान वर्तक गुनी उचिदा दरोग बंद कल बस तरीका ठीक है। आलात और फन इस्तेमाल को दे पार जो दरोग बंद कमा जो दरोग लार बंद कमा बिया बिया इख्तिलाफ ना राजी वो इख्तिलाफ चे सराजी नुज़मुंद दरोग और दरवाजे बंदी में थी पोषे भी। इसलिए गवाहों की गवाही को परखने के लिए अगर कोई साहिब पन दर्ज झेल किस्म के सवालात गवाहों से करे तो इंशाअल्लाह दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब सवालों ने दादी सवाल लोगों पेश की उसका शहादत को कैसे परखे पदे बले सब बांधी हुई बदी की दावी रोयत के लिए चांद की तरफ रुख कैसे करे रोयत न पार बस पौमई तरफ तब मख कैसे रंगे ठीक ना दा सबब बाजार ने गुरा दे कि दो खबरी सिर्फ मुंतकी योदा चितब द स्पौमई द गुरूब शम्स पटेम की असिमत मालूम की सब मालूम की असिमत नुपाग असिम माने बजानता है उन्हें खलीसी वकी पोषे में योशवा द्वैम ज़ाविये इर्तिफा में मालूम की ज़ाविये इर्तिफा दे मालूम अगला चीरा दाब नंद गुरूब शम्स पटेम की 13 डिग्री बरही दिल तब 13 डिग्री माने ते लख्त बराबर का दिल तब या वन या बगरी या बलशे जानता नखा जोड़ा का कई शेम नहीं पासमान की सड़े जानते उसे मुतायन कोलिश और कोई बीखी यकीनी नहीं मुकर्रर कोले पर अंदाज़ा मानी उसे जिसले खोर से जानता जोड़ का ठीक है पर नज़र किया उसे पैक्स का ठीक ना बिया पर देकर खसीदा उधरेगा अख्वादे वहाँ बना गोरी जगह चिपकम ज़्यादा ना पाग ज़ाई भी फबल ज़ाई बना ही ठीक है ना और अक ज़ाइते गोरा अग ज़ाई गिरचा पेरा पुट द्वदरी पुटा गिरचा पेरा गोरा पर दक ज़ाई बरदख कारी ना ना नवर ना नवर द प्रेवतलु पटेम की बस पगमई बकम ज़ाई दस पगमई असिम द गुरूब शम्स पटेम की कम ज़ाई जो गुरूब शम्स उस होता उधरेगा पोषे भी जो हाँ असिम ब आले सर मालूम ताकि तो मोबाइल को अच्छा उसको देखिए तो दजरे देखिए जिन्हें मुंडू है का ना लैपटॉप और कंप्यूटर रूम की पर दे टाइम की अजीमुत 135.4 थी यानी दावस द शिमाल न 100 दर्जे दा 135 तो आई शिमाल होता तो मालूम होगा ना उस तरह 135 ज़ाविये बागे माने जोड़ा का महावफ पे बाग ज़े गोरस पम आओ जे वो दिबल तरफ ही जोड़े दुबिया 360 ना का मन
نه 180 سره به نه جمع چې شمال نه به راځي که نه نو چې څومره عظیمت دی هغې مرې راشه که د دې طرفه به راځي نو بیا د 360 نه منفي که بیا هم هغې ځای له راځي ٹھیک شو لکه دی تا ته وي په 135 که نه په 135 داسې راشه دې ځای له به راشي وشوله که ته وایې چې دې طرفه یې وباسه دې طرفه یې وباسه خو د 135 د 360 نه منفي که نو بیا هم دې ځای له راشي دا موږ داسې په هر رب دغه باندې جوړه کړو بالکل لیواله دغه نه الیکشن چې موږ دی جوړه دا سیم به صحیح راځي بالکل به کره راوځي ٹھیک شو نه اوس په دې ټایم کې د دې بلندي الټیچوډ 15 ډیګري باندې دا چوته ده دا به ښکاري انشاءالله اوس شاید چې که دې غر نه پناه شوي ني نو ښکاري به ښکارېده که نه اوس یې جوړ واسې شمال خو زموږ سره شته که نه شمال سره شته بیا جوړول هېڅ ګران هم نه دي ټیک ده او دلته خو که معمولي موږ څه پیپ پیدا کړو نو هغه ارتفاع یې معلومولی شو چې بلنده څومره ده ټیک ده دا بالکل د سپوږمۍ دغه پیپ مخامخ دا د جنسي مخامخ کې دا یو سی دی که نه بس سیده د کم ځای باندې بیا به دا طرف نه وایي کم ځای نظر لګي که پیپ نه مخامخ کې هم کېږي هغه بیا په نور کې ډېر اسانه کېږي دا پیپ داسې د نور ته مخامخ که نه نو چې په دې ځای کې غارمه په کوم ځای ولګي که نه هغې سره بیا لخته پیکس که جو هغه زاویه دې معلومه که او د دې نه علاوه هم کېږي داسې چې بیا یو 2-3 ډانګان وټکه یو لخته په دې ځای باندې چې وټکه یو په دې ځای باندې او دلته ورته ودرېږه نو خپله یو سترګه پې پټه که یو کولاو که دا لختې سر د دې لختې سر او سپوږمۍ دا یو بل سره یو شان که دا یو سین دی لکه زه تا ته هم دلته نیغه کرښه راکاږه چې نیغه کرښه راکاږي نو اول دلته نه اوس په دې درېو ته راکاږه دا به بلکل پیک شي اوس که ته هسې کرښه راکاږي ممکنه د ستا نه ګډوډه شي که نه خو که دا ته ځان ته نښې دې کړي دي په دې باندې به نیغه راځي نو بیا به پیکس نیغه راځي بیا به پکې څه کوږوالی نه راځي پوه شوې پې دقیق طریقه ده نو په رویت کے لیے چاند کی طرف رخ کیسے کرے څنګه به کوي په دې کې به دوه څیزونو خیال ساتم یو د اسمت او یو د زاویې ارتفاع نو په اسم سره به زه ودرېږم او په زاویې ارتفاع سره به بره ګورم کوم ځای ته به ګورې نه او په زاویې ارتفاع سره معلوم شي پوه شوې بې په دې شکل کې موږ چې دا زاویې جوړه وو که نه د ارتفاع نو دا 18 ډګري کې به دننه دننه وي داسې کوم 18 ډګري افق نه لاندې کوم راځي دا په دې کې دننه که نه ځي دننه 18 خو د انوره خبره ده په وختونو کې دې کې هوټا دا خو د افق نه بره وي د افق نه بره وي نو د افق نه بره د 10 ډګرو چې وي نو دا یا د 10 نه په بره وي دا بیا ښکاري چې 10 نه په ښکته وي نو عام طور هغه سترګو په نظر باندې راځي نه یا افق نه لاندې بس لاړ ځو افق نه چې لاندې شو نه خو ښکاري نه بیا که نه او پټ شو او لکه مثال زه تا ته وایم دا زمونږ مثال دا دیوال چې د ځمکې سره لګېدلی دی دا زمونږ افق دی نو چې یو شی اوس لاندې په ځمکه کې نو موږ ته ښکاري نو موږ دقې ځای پورې نظر ځي ښکته خو نه ځي که نه نو چې زیر افق لاړه نو بیا خبره ختمه په دې کې اخري دغه 10 دی او 10 نه کم هم کېدلی شي خو هغه بیروني هغه چې کوم دی که نه نو د یالب والا قانون چې دی که نه نو په هغې کې چې 10.4 وکړه نو ښکاره په نظر راځي خو به هر حال 10 چې نو په نظر راځي د 10 سپوږمۍ لیدلی شوي دي ډېرې د 10 سپوږمۍ لیدل شي پوه شوي